کمال یو اسراء دا یو معراج. اسراء دا شپې بوتلو ته وایي سبحان الذي اسرا بعبده. خدای تعبیر د سبحان نه شروع کوي. پاک دی هغه ذات چې خپل بندې بوتلی دی. یعنې چا په زړه کې دا شک شبه رانشي چې څنګه یو انسان دومره تیز شي. نو دی اول تا تقریر چې دا د هغه ذات کار دی چې د هغه طاقت او قوت د هر څه نه زیات دی. هسې نه چې هغه ته څه کمزوري منصوبه نه کړي. نو خدای پاک هر څه کولی شي. سبحان پاک دی هغه ذات. نو اسراء د شپې بوتلو ته معراج عربی کې اندر پایا ته وایي. د صخرې د بیت المقدس نه بره تللی دی په اندر پایا. زینا سیړي لفت د هغې علم چا سره دی؟ خدای سره. په کومه ګټه باندې اندر پایا کې ښودی شوي که نه ښه ده. نه هغه ځای باندې د حضور د قدم نښه پاتې شوې او بادشاهانو پرې داسې وړوکي ګمبد شان جوړ کړي د غټ ګمبد دلان. په ګټه باندې لوی ګمبد دی. دنیا کې دومره لوی ګمبد نشته. هغې ته قبة الصخره وایي. صخره ګټې ته وایي، قبه ګمبد ته وایي. او هغې دننه زما د قدمونو په حساب 4 قدمه ګټه ده. یعنې زه چې ترې تاو شوی نو 4 قدمه ګامه. او جنګلې ترې راتاو دي د لرګي. بیا ترې دیوال دی او په دیوالونو باندې ګمبد جوړ. نو هغې د پاسه ورته اندر پایا کېښودی شوی. او براق چې کوم دی تړلی شوي هلته یو دروازه ده، د هغې نوم دی باب البراق. ګټه اوس هم شته چې کومه ګټه ته حضور اشاره وکړه او سورې پکې وشو او براق یې ورپورې وتړه. نو بیت المقدس ته یوې دروازې نوم دی باب البراق. نو په اسراء کې فرض شوی دی. وقال ابن عباس حدثني ابو سفيان بن حرب. اول حدیث وایو او هغې کې نکات او حکم دی. او بیا په دې د انګریزانو او مستشرقینو یو 4 اعتراضات دي. هم درته وایم او جواب به یاد لر. ځکه دنیا سره به ستاسو واسطه وي. ته شکونان به نه یې چې د شپې د جمعې شپې ته به سپینې حلوا ته ګوره. حلوا هم خورئ خیر خو کارم که. قال ابن عباس حدثني ابو سفيان بن حرب في حديث هرقل. ابو سفيان د حدیث ته هرقل په اشاره کوي. هرقل چې تپوسونه کړي دي که نه حضرت ابو سفیان نه، یو پکې دا و چې دا پیغمبر تاسو ته څه وایي؟ وی دې مونږ ته د صدق او د عفاف د پاکدامنۍ خبرې کوي. راته وایي مونځ کوئ، راته وایي رښتیا وایئ، راته وایي د بې حیایۍ نه ځان ساتئ، پاکدامنه اوسئ، عفت د نفس اختیار کې. ځکه دا بدعملي په عربو کې یا ته اوس هم ډېره. انا لله و انا الیه راجعون. بې حیایي ده. دا پیغمبر مونږ ته دا وایي. دا جمله څه دپاره ذکر کوي؟ د هرقل دا قصې ته څه دپاره اشاره کوي؟ علما وایي دوه مقصد دي په ده په دې کې. اول خدا ده چې د ابو سفیان ملاقات دی د نبوت د مخکې د حضور سره په مکه مکرمه کې شوی دی. او ابو سفیان د هغه د خبرو نقل کوي. نو معلومه دا شوه چې په مکه مکرمه کې مونځ فرض شوی. ځکه ابو سفیان وایي مونږ ته حکم کوي د مونځ. نو معلومه دا شوه چې مکه مکرمه کې چې هغې هلته نو مونځ معراج شوی دی او مونږ فرض شوی. دویم مقصد یې دا دی چې هغه بادشاه چې تصدیق وکړي چې دا خبرې چې څوک کوي دا خو پیغمبر دی یقینا. نو مطلب یې دا چې صلات او صدق او عفاف دا هغه خبرې دي مما اتفقت الشرائع علیها. ټول انبیاء کرام او ټول شریعتونه او ټول دینونو کې د دې درو خبرو ذکر دی، د منځ، د صدق، د عفاف. یعنی دا ښکلی عمل دی چې په ټولو انبیاو کې راغلی.
او ای که دا وینو دا خصی خبره نو صلات هغه عبادت ته مما اتفقت الشرائع علیها چې ټول شریعتونه په دې متحد دي او متفق دي خو شکلونه بدل دي عدد بدل دي اوقات بدل دي نور موز په ټول قومونو امتونو کې راغله ونه چې یاد ده چې کم چا په یو کله چا په مرشک دې حدیث مبارک ته ګور زیات حدیث معراج با آخر کے راشی باب المعراج کے بخاری پا دے رنبی جل پا دے آخرہ کے اور کہ زیاد گورے تفسیر ابن کثیر کی دے سبحان اللذی اصحاب عبدی کی تقریباً سلویت صفوں کی آدم معراج طول احادیث ذکر کری تھی سمرا روایات راغلے دے تفسیر ابن کثیر کی خپور استعام دلتا معراج واقعات برس بیان کی دلتا چونکہ دل مسئلہ مقصود دا عبادات مقصود دی نو صرف ایتے پا یو حدیث کرده اول تا چونکہ واقعہ و تاریخ مقصود دی نو آلتا دیر مختلف روایات نقل کرده خدیتا گوره وش حدثنا احنا مکیرن شرح دا حدیث تم گوره و نکات و حکمو تم بے برستو مسئلہ دا اعتراضات و دا جوابات قال حدثنا ليس عن يونسان بن شهاب بن انس بن مالك قال كان ابو ذر يحدث انس بقبل صحابي ده وده مدينه ده او كشر ده او ابو ذر غفاري قديم الاسلام صحابي ده مخ په اول ورځ کې ایمان راوړل نو دې روایت د صحابي ده دا ابو ذر نوم خپل ما ته ویلو کنه کتاب المجندب ابن جناده مشهور په تخشع او په صح جن تیرول او د زیات مال د ساترو مخالف د دیو جن عربی کې متل له چې یو سړی بظاهر ډیر نیکی صوفي وي چې دا دغه غوس کندونه او په منځ کې ټک منافقي دنیا پرستی او خلق وای على سمت ابي ذر على خلق ابي جهلي د دې ستړي شکل وزر فقد ابو ذر با خو فی خطی د شیطان دی دیوی پیران کن چې هغوی دا ملنګي او پیری د دنیا د جمع کولو یو ذریعه ګرځوي هو شروع او تسخیری وظایف کوي چف چف او خلق پیرامات شي او خلق وای على سمت ابي ذر على خلق ابي جهلي دا پلان کی سړي وزرفا شکل شباهت د ابو ذر غند صحابي مبارک ته خو کوي خصلت د شیطان د ابو جهل نا ابو ذر غفاری رضی الله عنه دی وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الکائنات وی قال فرجان سقف بیتی بس یو مختصر روایت نقل کړل یو ځل اوشلی د چت د کور زما دیو مهانه کراو لو مهانه کور اوس مسجد حرام کې راغلی که تاسو لاړئ که نه یو دروازه ده هغې ته باب ملک عبدالعزیز وایي هغې ته چې ورننوځي یو زوړ حرم ته ورشي نو ګس لاس ته خاصې برجې دي غټې دغه د مهانه کورو که حج له لاړئ یاد لرئ نو دلته کورو باب ملک عبدالعزیز سره نږدې وی چت اوشلی زه په کوټه کې او راغی جبریل او سوال دا دی چې دا چت ولې شلیږي چت وشلید او بیا یو ځای شو د دروازې نه نه ملایکه پارسه ننوتي شي نو علما وایي شاید چې دا راز پکې چې دته دا ښیي چې تا سره به شق صدر کېږي سینه به دې شلولې کېږي او پروا نه لري لکه داسې چت چې وشلید او بیا یو ځای شو نه ته خوره را پرېوته نه ته ګټه را پرېوته نه پکې څه شګاف راغی دغه شان به ستا سینه شلېږي او ټک ټاک او محفوظ وی بیا وتې دي په دروازه راغلی والله په چت دی
او د تخی چې ناشنا واقعات به تا سره اوس کېږي لکه دام ناشنا واقعه د چت چلیدل او بیا یو ځای کېدل. وانا بمکه، زه په مکه کې وم. فنزل جبریل علیه السلام ففرج صدری. دی بوتلی بیت الله شریف حتیم ته، حتیم سره دی ډډه والی هغه ورته وایي نه مخکې ځو. زمزم بیت الله شریف حجر اسود ته مخامخ دی، یو 6 ګزه فاصله کې دی، خو اوس یې لاندې راوستی دی، لاندې نه خلک ورکوزېږي. زمزم سره یې راسملولم او زما سینې پرانسته. ثم غسله بماء زمزم. زما سینه او زړه او دی په اوبو د زمزم ووینځل. زما زړه کې داسې ټوټه وینه وه، غوښه هغه یې تېلر کړه. اوس چونکې دی دغه ته بوځي عالم بالات، نو د ده مخکې نه دغه کوي، د هغه یری او اوهام تېلر کوي. هغه ما ده بیا خلایج انسان هم چې ځي نو دلته مخکې په اسپتالونو او په دغه کې یو څو ورځې ساتي چې دی د سفر قابل شي. نو دغه شان د ده اپریشن وشو او دا حقیقتا نو لکه مسلم شریف کې ولا شانه صاحب وایي کنا نورا اثر المخرط فی صدر رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا ګن اثر به مونږ په سینه کې لیده چې چېرته به یې خېټه څرګنده وه، نو دلته د اپریشن نښه وه. ډېر معتزله چې پخوا دا څیزونه نه وو خبر که نه، خپل عقل پسې بتلل چې دا شق صدر حقیقتا نه دی، دا کنایه د شرح صدر نه ده، یعنې سینه پرانستېدل علمونو ته. داسې نه چې سینه یې وله وشلوله، وی چې سینه شلې او زړه وینځي دا خو به مړ کېده. خو دا ځناور دی، ځناور په دې دی چې کار پاک انده قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر. د خدای کار په مخلوق مقیاس کوه. او اوس هغه ټول څیزونه خلق ولیدل، د زړه اپریشن کېږي 2 ګنټې او 3 ګنټې زړه ته بار ته راوباسي او کار پکې کېږي او سینې اپریشن کېږي او رګونه وله بدلوي او انسان جم دی. نو چې اوس د اسبابو په درجه کې د انسان دومره طاقت شته، نو خدای خو خالق د کائنات هر څه یې وله شلو نو دی په درن نه پیدا او کتلې ورته. اوس یې اپریشنونه کېږي په چین وغیره کې، ټلویزیون لګېدلي، دا مریض هغې دغه ته هم ګوري، شیشې ته هم دا خپل هر څه ویني. ځکه سړی خو خپله خېټه نه ویني که نه، هغې کې به یې ګوري، تا سره به عمل کېږي هغې ته ګوري. هماغه ځای وله بېخوده کړي چې کوم ځای وله عمل کوي. پخوا به یې ټول بېخوده کوه، اوس ټول بېخوده کوي نه، لږ ځای وله بېخوده کوي. نو چې اوس کېږي او د زړه اپریشنونه کېږي او د رګونو کېږي، نو د خدای قدرت خو ډېر لوی دی. په انسان چې یو څیز نه لیدلی که نه، نو دی د هغې نه منکري یا دا خو کېدی نه شي. هلکه ته پې نه یې خبر. نو دا شرح صدر خو علماو ته هم کېږي. ابو بکر صدیق وی حتی شرع الله صدری لما شرع له صدر عمر. د جمع د قرآن په باره کې شرع صدر زمونږ وشو. نو صدر خو علماو ته کېږي، پاکانو ته کېږي، بیا خو د پیغمبر او د غیر پیغمبر څه فرق پاتې شو؟ نه دا شق صدر و، سینه شلیدلو او د زمزم په اوبو یې وینځه. دې نه معلومې لوښي ګورې د جنت نه راغلل او اوبه د زمزم استعمال شي. نو ډېر علما وایي داسې معلومې چې د زمزم اوبه د جنت نه غوره دي. زم علم خدای سره دی. ثم جاء بطست من ذهب. د سرو یو تالو رکیبې وه، ممتلئ حکمتا و ایمانا، ډکو د دانایۍ د حکمت نه او د هوښیارتیا نه، د علم نه او د ایمان نه، د ایمان او د علم، د ایمان او د دانایۍ، د ایمان او د پوهې نه ډکو. هغه زما په سینه کې واړه. اوس د طالبانو سوال دی چې ایمان او حکمت خدا خو معنا ده، غیر مرئی څیزونه دي، نو څنګه ډک؟
دا یاد لرئ دا خلقو خبرې چې څوک د څه نه نه خوا. اوس بجلی څومره بجلی ورکړه دومره بجلی ورکړه. بجلی خو ښکاري نه، بوتلې وي مریض ته ورکوي. 9 پونډ بجلی ورکړه، 20 پونډه بجلی ورکړه. ګرمي ورکوي، یخني ورکوي مریض. نو هغه څیزونه هغه د جواهراتو په شکل کې راغلي او د نبي کریم په سینه کې واچول. د خدای په نزد د 7 قسمه جهانونه دي. یو ته عالم مثال وایي. نو ډېر څیزونه چې دلته معنا او کیفیت دي هغه په عالم مثال کې شکل لري. لکه علم عالم مثال کې شکل لپایو دی. د ساربه غویانو دا شکل د سیرابې د کال دی او د خوش غوی دا د قاد کال دی. د دین شکل د کمیس دی. د صورت بقره و عمران شکلونه د مارغانو دی. د دنیا شکل به د قیامت پر ورځ د بوډۍ مکارې په شکل کې. قرآن شریف به د یو نوجوان په شکل کې راشي. نو د دې معانی او د دې کیفیاتو شکلونه دي په عالم مثال کې. هغه معنا علم او حکمت هغه په اشکال او په شکل کې سالی کې راوړي شي. فافرغه فی صدری زما په سینه کې واچو. دا بجلی چې ورکوي که نه که په دا کې مولې د هسپتالونو کې نو هغه سړي له ته ګوتې نه شي وروړی. هغه نه پوهېږي هغه خیجوي او په درد نه پوهېږي. خو که بل سړي ګوتې وروړی هغه هم چغه کړي او دا بل سړی هم چغه کړي. ګوتې به اصلګل نه وروړی. ګوتې وروړ تاله به کرن برکړي او سړي ته د کرن محسوس شي دی تیز. ثم اطبقه زما سینې بنده کړه، ویې تړله، ویې ګنډله. ثم اخذ بیدي زما لاس یې ونیو. دې حدیث کې اختصار دی. صفات یې بوتلی دی په براق سور شوی دی. براق وایي برېښنا ته د برق په شان رفتار او تک سپینو داسې نه وړوکي او د غټ خر نه لږ اوچت حیوان. دا چې کوم تصویرونه ده بریلیان یا دا شیعګان چاپ کوي دا دروغ دی. اس شکل یې جوړ کړی او سره یې والا د ښځې جوړ کړی. هلکه دا چا لیدلی دی زناورو؟ د ځان نه خبره کړه. نه خو هغه ذات ته خبر دی چې چا پې سورلي کړی برخرفتاو. هغې تفصیل په نورو احادیثو کې راځي. دا چې لاس نیول دي دا چې په معراج خطه په پوړو نو دغه وخت کې لاس نیول دي. هغه مخکې سفر یې ذکر نه کړ نو لاس نه یې ونیو. فعرج بي الى السماء رنبي اسمان ته ورسولو. فلما جئت الى السماء الدنيا دا دنیا صفت د سما ده. دنیا معنی قریب نزدې اسمان ته ورسېدو. اضافت نه ده، خاص صفت موصوف ده. قال جبريل علیہ السلام، جبريل علیہ السلام ویل خازن السماء خزانچی د اسمان د دروازې څوکیدار ته افتح دروازه پرانیزه. قال من هذا بسوکي؟ قال هذا جبريل. زه جبريل یم. قال هل معك احد؟ تاثر څوک شته؟ کشف شي وړې. قال نعم معي محمد. زما سره محمد دی. وی اورسل الیه دته پیغام تللی دی دراتلو. وی او اوس یو سوال دی. جبريل علیہ السلام چې پړمبي د الله ته نغه څه اذن میرن ته حاجت نه خو پار دی تلی شي. اوس ور سره یو انسان دی نو د انسانانو معامله کیږي. دروازه کولاوي او په دروازه ورسي. ځکه نبی کریم روح نو دا بدنو بدن ته دروازه پرانستی کیږي او کولاویږي. خوب کې خو نه کیږي. دویم دا چې ملایکې د غیب نه خبر نه دي. ځکه ملایکه وایي څوک یې؟ وی فلان کې. وی تا سره څوک شته؟ وی او فلان کې. وی ښځه ته پیغام د راتلو تللی دی. وی او نو ملایکې د غیب نه خبر دي نه پیریان. هغه شي نه خبرېږي چې خدای ورته اطلاع وکړي. غیب خاصه د خدای پاک.
نه پیغمبرانو ته حاصل له بغیر دا علم نه چې خدای ورته راولي نه ملائکو ته نه پیریانو ته وی سوکې پلان کې نو چې ورخت فلما فتح علونا السماء دنیا ورخت برا نزدې اسمان ته پیدا رجل قائد اوس ورته خدای ناشنا څیزونه ښایي ځکه قرآن شریف کې دا دی لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر چې د خپل قدرت نښې ورته وښیو امور عجیبه او غریبه ورته خدای ښایي نو چې ګورو یو سړی ناست دی علی یمینه اسودا ښي طرف ته یې سلسلې دي سواد وی شکل ته سوري ته کالبوت ته قنداریان ورته توري وی نخې وینو لکه د تورو میږو په شان داسې اشکالو وعلا یساري اسودا او په ګس طرف ته تور شکلونو تور نخې وی کالبوتونو سلیو نو اذا نظر قبل یمینه چې ښي طرف ته وګوري دا سړی ضحک او خاندي و اذا نظر قبل شماله چې ګس طرف ته وګوري بکا او جاړي نو ما ته جبريل وی سلام په واچو ما په سلام واچو نارات وی مرحبا بالنبي صالح والابن صالح فخير عليه نیک پیغمبر او نیک بچیا نو قلت لجبريل جبريل تموي من هذا دا سوکته قال هذا آدم دا آدم ده وهذه الاسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه او دا شکلونه چې ویني خي طرف ته او ګس طرف ته دا ارواح د بچو دي نسم نفس ته وي فاهل اليمين منهم اهل الجنه دا خي طرف ته چې دي جنتيان دي والاسودة التي عن شماله اهل النار او دا سلی چې ګس طرف ته ویني دا دوزخیان دي فنظر عن يمينه ضحكا چې دی خي طرف ته وګوري نو خوشاله شي او خاندي و اذا نظر قبل شماله بكى او چې ګس طرف ته وګوري نو خفه شي او جاړي یو درو خبرو ته خیال لاره اول دا چې دا پیغمبران یې دلی دي څنګه لیدل ای خو پس مکه خاخت دویم دا آدم علیہ السلام په لیدو کې څه ته اشاره ده دریم دا دوزخیان چې وینو نو دا خو اسمان او اسمان کې دوزخیان څه کوي قدرم به خبر جواب دار چې انبیاء کرام دا چې سیلی دلی دي خدای پاک د معجزې په شکل او د حضور د عزت لپاره دا جمدی بوتلی و اسمانونو ته جمدی کړ اول ته حقیقتا ویني بیم قول دا چې نه دا ارواح د انبیاء کرامو په شکل د انسانانو کې سرګن شو دې ته تجسد د ارواح وایي روح په انساني څېره کې سرګند شي نو دا ارواح د انبیاء کرامو بدنونه دلته قبرونو کې دي ارواح په شکل د انسان کې ولیده د روح شکل داسې دی لکه اینې ته چې ودرېږي نو اینا کې به ته روح جوړ ښکارې که نه او که په لرګي وې نو ته خوږېږې نه که په ګولې ولي هغه ته خوږېږې نه روح د انسان په شان دی خو ښکاري نه نو چې خدای څرګندوي د انسان په شکل څرګند شي نو دې ته تجسد د ارواح وایي ارواح په شکل خپل کې څرګند شي دا اولیاء کرامو ته هم کېږي اوس درته زه واقعات نشم بیانولی ځکه بېګه ما سبق پاتې کېږي نو تجسد د ارواحو راځي دا چې څوک وایي خضر علیه السلام ما لیدلی دی که نه نو مجدد الفساني وایي دا روح ویني خو په شکل د انسان کې دا روح وی ګرځي
او هغه په خپل وفات ته صحیح قول لار نو ده تجسد د روح راځي ما فرتوی ډیر معانی او کیفیت په شکل د اجسادو کې ښکار نو دا تجسد د ارواح په خوا به معتزله انتقال له کیفیت نه منه اوس ویني ټلویزیون کې یو انسان په یو ځای کې ناست او څومره شیشو کې ښکاري حرکات یې ویني سکنات یې ویني خبرې یې ویني اوس یو شی راغلی انټرنیټ ورته وایي هغې کې به خبرې هم کوي او سړی به هم پکې ویني او کله په انټرنیټ کې یو شی بند شي اب ښکاري زمونږ دا جلسه څه وه د جمعیت په دا دغه شوې ده انټرنیټ کې راغلی ما عربو کې اوس ولیدله یو ځای کې میلمه نو هغې وې درته وښیو جلسه ما وښیه ما انټرنیټ چېرته نه و کتلی نو دغې ټک ټک یې وکړه بس هغه پکې راغله د شمسي شعرونه او مولیانو خبرې نو چې اعراض او کیفیت محفوظ ساتلی شي او هغه شکل به یې ویني نو د خدای پاک طاقت خو د هر څه نه زیات دی ولله المثل الاعلی د خدای صفت دا سره خو ما ورته وي انسان دی د هغه څیز نه منکري چې دی پې نه پوهېږي وي دا کیدی نه شي نو تا نه کته ته نه خبر ده ناوره نو د انبیاو کرامو دا ارواح دی په شکل د انسانانو کې ښکارېدل هغه ته نو دې ته مسله د تجسد د ارواح وایي حافظ جلال الدین سیوطي په دې کتاب لیکلی دی کتاب نوم دی تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک تنویر الحلق د تیارو رڼا په تیارو کې رڼا په امکان د لیدو د پیغمبر او د ملایکو کې او وایي ما دوه ښکارته نبي کریم په خپلو سترګو لیدلی اوس یو عالم دی محدث دی مونږ څنګه وایو مونږ خو پې نه پوهېږو هم فی وادن ونحن فی واد مونږ په یو خوړ کې روان یو هغوی د بل خوړ بل خوړ خلک وایي ما دوه ښکارته لیدلی دا قسطلاني صاحب شارح دی د بخاري دی ورغې وی صاحب زما بادشاه سره څه کار دی ما له سفارش وکړه ستا هر څه مني هغه وی نه زه چېرته سفارش له بادشاهانو له نه ځم ما له خدای یو عزت را کړی دی که زه تا سره بادشاه او وزیر له لاړم دا به رانه لاړ شي وی ما دوه ښکارته په دې خپلو سترګو نبي کریم لیدلی نو شی چې د هغه روحي لیدلی نو کتاب یې پې لیکلی نو دې ته تجسد د ارواح وایي د انبیاو کرام ارواح نبي کریم ته خدای پاک په هغه شکلونو کې څرګند کړه چې څنګه شکلونه بارو لکه عینکې څېره چې سړی ویني او خبرې ورسره کوي زه اوس د دې دپاره اسلام هم ضروري دی که امریکې ته لاړی او بعضې علاقو ته هغوی داسې آلات جوړ کړي دا تا ته به د پلار روح درته حاضر کړم نو پرده لګېدلې پلار د شپېته کالو شو چې مړ دی او بس څرګند شي تا ته انګریزان کوي روح درته حاضره نو چې یو کافر پوه شي نو د خدای طاقت خو ډېر دی خو داسې نه چې چېرته سورګیري ووینې بیا مې د خضر علیه السلام یوه خبره خو حل شوه دویمه دا ده چې د آدم علیه السلام لیدو کې څه ته اشاره ده نو علما وایي ما د خپل استاد نه اورېدلی چې دا دې ته اشاره ده چې څنګه آدم علیه السلام خدای پیدا کړی یعنې په اسمان کې یو بیا دنیا ته راغلی دی هجرت یې کړی د اسمان نه دنیا ته ته به هم یو ځل هجرت کې د دې ملک نه به ځې بل ملک ته نو وفات کېږي بالته نو د حضور پاک هجرت ته
اشاره ده چې دا ملک پته پرې دی. درېیمه خبره چې دا شکلونه ورته څنګه حاضر شو، دا ارواحو په شکل د میګو کې څرګند شو، د نیکانو ارواح سی طرف ته او د بدانو ارواح ګس طرف ته. نو د نیکانو ارواح حاضرېدلو کې حسن اشناوالي نشته، او د بدانو ارواح هغه په سجین کې دي. نو علما د دې درې تاویله کوي، درې وجه بیانوي، درې صورته. اول دا وایي چې دا هغه ارواحو چې لا تعلق یې د ابدانو سره نو راغلی، او اصلا لیکلي شوي چې دا سپیره دي. نو اسمان ته چې نشي ختې، دا پس ته تعلق د بدن نه. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. دې ته دروازې د اسمانونو پرانستې کېږي. نو دا پس ته تعلق ها بالابدان نه دی، او دا قبل التعلق. خو ظاهره دا چې دا خو د ټول جهان ارواحو، نو ټول خو د دې نه پس نه دي پیدا شوي، دا خو آخري زمانه ده. نو دویم جواب دا دی چې دا عرض دی، پیش کېدل دي. مجرم هم کله د بادشاه دربار ته پیش کېږي، خو د یو میلمه بادشاه دربار ته تلل یو حیثیت دی، او د مجرم د دربار د بادشاه ته تلل بل حیثیت دی، عدالت ته بوزي. نو د دوی عرض راغلی و، بقای بیا نه راغلی، هغه وخت سره پیش کړی شو. درېیمه دا ده چې دوی په خپلو ځایونو کې خو دا رانږدې کړي شو، لکه ټلویزیون ته چې ګورې تصویر به کله لرې شي کله به رانږدې شي. نو دوی په خپل مستقر کې وو، خو رانږدې کړي شو آدم علیه السلام ته. نو نبي کریم هم لیدل چې رانږدې شو، او آدم علیه السلام دا که ټلویزیون هم کتلي وګورئ، کله تصویر کله لرې شي کله رانږدې شي. نو دوی په خپلو ځایونو کې رانږدې کړي شو آدم علیه السلام. هر پیغمبر چې د نبی کریم په نیکونو کې دی، هغه ورته ابن صالح وایي، بچی نیک. او چې کوم یې په نیکونو کې نه دی، هغه ورته رور وایي، یا روره. لکه موسی او عیسی به ورته رور وایي، او آدم او نوح او ابراهیم ورته ابن وایي، ځکه دا درې واړه په نیکونو کې راغلي، نیکانو کې. حتی ورج به الى السماء الثانیه، دویم اسمان ته ورسېدو. فقال لخازنها افتح، خازن ته وایي ناظور ته. دننا خازن وای مثل ما قال الاول لکړو بچ ویلو ته څوک وي ز جبريل وی تا سره څوک دی وی هغه نبی کریم نو میواش وی دته پیغام دراتلو تل دې سوي او دروازه پرانست. قال انا صرف ذکر انه وجد في السماوات. انس ته وای ما ته ابو ذر ویلی دي چې دا پیغمبران لیدلی دي، وای ما ته بعضې پوره یاد نه دی چې کوم یې کم کې لیدلی دی او کوم یې کم کې لیدلی دی. خو دی راته ویلي دي چې آدم او ادریس او موسی او عیسی او ابراهیم یې لیدلی دی. ولم یثبت کیف منازلهم، ما ته بیان نه دی کړی، اثبات یې نه دی کړی چې کم کم ځایونو کې وو. وی اجمالا ناته یاد دی، نور روایاتو کې تفصیل لبه غیر انه ذکر. البته دا راته یاد دي انه وجد آدم فی السماء الدنیا، چې آدم یې په ړومبي اسمان کې لیدلی و، ابراهیم فی السماء السادسه، او ابراهیم یې په شپږم کې لیدلی و. سام وهم دی، ابراهیم یې په اووم کې لیدلی دی، ها شپږم کې موسی علیه السلام لیدلی دی. آخري پیغمبر چې ویني ابراهیم دی،
هغه د ټولو پیغمبرانو سردار دی پس زمونږ د پیغمبرانو افضل الانبیاء بعد نبینا الکریم. قال انس فلما مر جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بادريس، چې حضور مبارک په ادریس علیه السلام تیر شو، قال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح، فخير عليه کل پیغمبر او نیک روره کل روره. هغه په نیکونو کې نه دی. ادریس علیه السلام اول هغه پیغمبر چې خط ته دنه شروع شوی موږ خط نو او دا دې ته اشاره ده استاد صاحب نه مې اورېدلې چې ته به بادشاهانو ته خطونه لیکي، ځکه نورو پیغمبرانو دعوتنامې نه دي لېږلې او سید الکائنات بادشاهانو ته دعوتنامې لېږلې د اسلام، هرقل ته لېږلې ده، کسرا ته لېږلې ده، مقوقس ته لېږلې ده، بعض حاکمانو ته لېږلې. وابراهيم فقلت من هذا سید الکائنات معلم غیب نه دی. جبریل تویدا سوکتے قال هذا ادریس ویدا ادریس. ثم مرت بموسى فموسى عليه السلام مرلم فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح، فخير عليه كل پیغمبر او نیک کل روره. قلت من هذا ما ویدا سوکتے قال هذا موسى. ثم مررت بعیسیٰ په عیسیٰ تیر شم. دلته عربي چونکه ترتیب ورته نه دی یاد نو به ترتیب ذکر کړی. قال مرحبا بالنبي صالح والاخ صالح. قلت من هذا قال هذا عيسى دا عيسى. ثم مررت بابراهيم فابراهيم عليه السلام مرر. ابراهيم او ابراهام تورات کې ابراهام نه د قرآن شریف ابراهيم. ابراهیم من ابو الجمهور د لوی قوم پلار. ابراهیم جمهور ابو الجمهور. ابراهیم علیہ السلام زیارت لدو غلم الخلیل کی خخت ادا ټول خار نم الخلیل خلیل الرحمن او یهودیان ورته حبرون وی. ابراهیم علیہ السلام خخت ورسره بیبی د سارا او زوی خخت اسحاق علیہ السلام ورسره بیبی د رفقه او یعقوب علیہ السلام خخت ورسره بیبی د لایقه. دا درې پیغمبران او درې بیبیان او یوسف علیہ السلام په برانده کې خخت. دغه جماعت ته مسجد ابراهیمی وای، عظیم جماعت. هغه لاندې خختی د پاسه جماعت جوړ دی، هغې په برازینو کې نقشې جوړې کړي د قبرونو، لکه احمد شاه ابداري رحمت الله علیه هم که لیدلي قندار کې لاندې خخت خو د پاسه هم پرې قبر جوړ کړی دی، خلک په پوړو لاندې ورکوزي. قال ابن شهاب ابن شهاب زهري وی دا لومبی حدیث ابن شهاب زهري دا انس ابن مالک نه برای راست بیانوي. دا دویمه یې ابن شهاب زهري د چا نه نقل کوي؟ فاخبري ابن حزم دا د ابن حزم نه نقل کوي، ابو بکر ابن عمرو ابن حزم ان ابن عباس و ابا حبه الانصاريه چې ابن عباس او ابو حبه انصاري به ماته داوي. یعنی دا لومبی حدیث د انس نه اورېدلو، انس ورته د ابو ذر نه بیان کړ. دا دویمه جمله د ابن حزم نه اورېدلې ده، ابن حزم ورته د دوه صحابو نه نقل کوي. کانا یقولان دې دواړو به وي قال النبي صلی الله علیه وسلم سید الکائنات وی ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى. زه ختم برا ظهرت صعدت ختم برا مستوى ته ورسېدم. مستوى یو ځای مقام نوم دی. اسمع فی صریف الاقلام الته د قلمونو چیار ما اورېده، ملایکو لیکل کو. په دې کیفیت مونږ نه پیو، ځکه دا د عالم بالا خبرې. شاهي دربار ملایکو پکې لیکل کول د تقدیر، اما د قلمونو چیار اورېده. قال ابن حزم وانس بن مالك
بیا ابن شهاب دلته دا دویمه جمله د ابن حزم او انس بن مالک نقل کوي قال النبي صلی الله علیه وسلم ففرض الله عز وجل بیا برتل بیا سدرة المنتهى ته چې ورسېده نو جبريل علیه السلام مې زه بره نشم تللی او وی زه به څنګه ځم وی قالین به راشي نو یو شین بخمل لاغی په هغې نبي کریم کېناست او بره لاړ د خدای عرش معلا ته ورسېد نو چې ورسېد ورته وی قف فإن ربک لیصلي ودرېږه رب صلات کوي پته لګي چې د صلات د خدای د صلات حقیقت څه ده نو بیا ورسره خبرې کړې د خدای پاک نو په خپلو سترګو یې لیدلی دی که نه دی لیدلی نو عایشه بیبي وایي ابن مسعود صاحب وایي نه لیدی نه لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر ابن عباس وایي نه لیدلی دی رآه 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 د امام احمد صاحب دا مسلک دی او زمونږ هم دا دی خو رویت دونه روی یعنی رویت یې په حجاب کې نو خدای پاکی لیدلی نو بیا درې خبرې شوي د نور یعنی مونږ ته چې کوم یم په رسېدلی دی باقي علم هغه سره دی او نبي کریم سره اول لمونځونه پې فرض شوي دی دویم غفر لامتی المحرمات دا غټو ګناهونو د بخنې وعده وشوه که زه وغواړم زه به یې بخم دا وعده پخوانو سره نه وشوه دریم دا دوه آیتونه خدای دا وخت کې راکړل آمن الرسول بما انزل الیه من ربه نه فنصرنا علی القوم الکافرین پورې نو د دریو خبرو بیان شوی نو دی د مونځ ذکر کوي ففرض الله عز وجل علی امتی 50 صلاة ای 50 منځونه بکې فرجعت بذلك واپس رالم حتى مررت على موسى علیہ السلام تر ورسېدم ما ته وایي ما فرض الله على امتک ستا په امت خدای څه فرض کړه بعضې خلک دا منکرین حدیث چې دي که نه دوی خام دي داسې قسم حدیثو ښه چې 50 منځونه په 24 غنټو کې نو دا خو په 3-4 منټو کې یو مونځ راغی نو سړی به نور څه کار نه کوي هلکه د خدای پاک شان ته ګوره بیا 50 نه دي پاتې زناورو او چې خدای 50 منځونه فرض کوي نو د هغې طاقت هم انسان له بیا ورکولی شي لکه د 50 طاقت بني اسرائیلو به نه شو کولی او مونږ له خدای د 50 طاقت راکړ دا چې څوک فقه نه مني که نه اهل حدیث نو دی آخر کې بیا اهل قرآن شي ښکلي نوم دی اهل قرآن بیا حدیثو نه انکار وکړي دې باڼه کې داسې پیدا شو اول غیر مقلد شو لا مذهب شو اوس منکرین حدیث زلاغ ما تقریر وکړه اول په تبلیغ کې بیا غیر مقلد شي بیا دغه شي منکرین حدیث ځکه هغه احترام د ائمه په عدم تقلید سره لاړ شي ابو حنیفه پکې څوک دی شافعي پکې څوک دی دا خو دین ته نقصان رسولی او د امت چې 1200 کاله تېر شوي دا ټول په غلطو چې سړی دا وایي احترام د ائمه ته لاړ شي نو بیا منکرین حدیث هلکه دا بخاري پکې چا راوستی او دا مسلم پکې چا راوستی دی فارسی بانان خلکو دین کې سازش کړی او دین ته نقصان رسولی دې ته عجمي سازش وي قرآن بس دی که نه چې بیانا لکل شی د هر څیز پکې حکم دی نو چې یو ځل د ائمو دغه ته لاړ د زړه نه نو بخاري او امام ابو حنیفه کې سره امام ابو حنیفه خو اوچت دی چې د هغې احترام ته لاړ د شافعي صاحب ته لاړ بخاري پکې څوک دی دا خو وروسته دي ائمه خو مخکې دي که بخاري مسلم خو د 4 واړو ائمو نه وروسته نو دا ابو حنیفه پکې څوک دي شافعي پکې څوک دغه رالل کابلیانو باجوړیان او راته فقه جوړه کړه
और दिन ते नुकसान रस हमारी नूज़ुल सुन्नत किताबुल्लाह व सुन्नत ला ला यौलिया फितना दा वजारत न बेसान ला मुनकिरीन हदीस अब बुखारी पके सूते मुस्लिम पके सूते अजमियान नारन और कुरान शरीफ साफ हुक्म दे गई की दलके और टोकी की पदे हदी हदीस पूरे खान पंजूस मुंजुना यो किताब को रहता मजहबी दास्तान है मजहबी किस्से दा सही अहादीस द बुखारी द मुस्लिम दे पूरे खान दा बुखारी पकी क्या रहा होता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि नो अदम तकलीफ दा आखिरी की अंजाम खराब नजान बच गए नो दगवई हमा पंजूस मुंजना फरश मावे खसे बले से नो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बांदरान मागरा तगुनक मूसा अलैहिस्सलाम तक चिराव रसीदम नागा पियो ची खुदे पाक दे उसते दे कुछ अहकाम बोर कई वही पता खुदे फरस करल ए पमा पंजूस मुंजुना वी खुदे तो दोबारा लाशा देखस्ता उम्मत दा ताकत न लेरी फराजा तलाणम से सेरा ता माफ करा बेचरालम बे माफ करा बेवरालम पिंज माफ केदल ची पिंज पातिश न बेरा ता मूसा वी जमा पा उम्मत दो मुंजुना फरज आधी अगन दी पूरा करे नस्ता उम्मत को कमजोर है पिंज जियाद न मुजिब माल दखलेना हयाला शेर अर्द अल्लाह ता पिंज माफ क्यों जोज लाज रोज बोलता था मा यारा जफिर आजाए नुमा चिरादाएं पे दखले तरफ एलान शो हिया खमसन व हिया खमसून दा पिंजम दी और पंजूसम दी यानी पिंज पर अमल की दी और पंजूस पर सवाब की दी या पर लस्तर दी माँ ला बदल खोल दैया माँ सारा चिकम फैसला वागा बदला शेन रा माँ पंजूस मुंजना वागा पंजूस बददान सर लिखम तासी पिंज का हिया खमसन अमलन व शिकलन व सूरतन व अदान व खमसून अजरन व सवाबन व इवाज़न अमल की पिंजरी सवाब के पंजूस थी माँ चिदान सरस निकली जाने के फर्क नजर आ लेकिन उससे पता 500 रुपए कर्ज निकली पर किताब तो वैसे कि पिंजर आके जब फिक्र शरा का तो पिंजर के आप पटोल हिसाब दे बाक्शस कहने आप 500 कलम रह गए या तो बता सर 500 निकम तो पिंजर आके दादा खुदे साम नहिया खमसन फिल अमल व खमसून अजरन व सवाबा ला यबद्दल القول लदैया मां सरा چې کومه فیصله ده چې 50 په هغه ما نه ده بدله کړې تاسو سره مې په عالم دنیا کې عالم مشاهده کې تخفیف وکړ کوي 50 به لیکم 50 من جاء بالحسنه فله 10 امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون اسی سوال دے طالبان کہ نبی کریم واپس راتا اول خو په ابراهیم راځي هغه اسمان کې او موسی پشپغم کې ابراهیم دې تپوس نه کوي او نو ورته وی چې واپس لا صدا هو ګران کار دی او موسی علیہ السلام دې تپوس کوي او دې ورته وی قربان واپس لاړ راز پکې سره خدای پاک سپیږي او رسول الله مبارک ته خبر ده چې چا سره دا واقعات شي خو زمونږ عالمان داسې وي د خپل پوهې مطابق چې شهید ابراهیم علیه السلام په آخري درجه د
د خلت کې خلت خالص مینه او خالص دوستۍ ته وایي چې د هغه په خلال القلب کې بغیر د محبوب نه بل څه نه پاتې شوی خلیل ته او ډیر محب ته ګرانوالی نه محسوسیږي د معشوقې د طرف نو ابراهیم علیه السلام نه تپوس کړی وي چې څه دي ټیک ده خلیل چپي په وینا د محبوب چونو چې را پکې نه نو نبی کریم تم دغه مقام حاصل دی خلیل الرحمن نه دی دغه وخت کې په ګرانۍ پیدا ان ابراهیم علیه السلام ته تپوس کړی وی چې څه دي به ټیک دي موسی علیه السلام ته دغه مقام نو حاصل دی دغه درجې ته نه رسېدلی نو دی لږ لاندې نو د تکلیف محسوسه نو ده ته ځکه وایي بیا موسی علیه السلام جړلی د حضور پاک د تلو نه پس چې دی پې تېر شو که نه نو موسی علیه السلام وجړل نو شامبلې ملایکې ورته وی ولې جاړئ وی دا زما نه وروسته پیغمبر دی او نوجوان د ده امت په زما د امت نه زیات دي جنت له نو نبي کریم سره حسد نه کوي په خپل قوم باندې جړا ورانه چې بې خونده قوم بني اسرائیل نو خدای ده ته ښیي یو جواب چې که دوی ډېر دي خو دومره قربانۍ ته هم غاړک دي ستا امت دوه مونځونه نه دي پوره کړی او دوی پنځو ته هم غاړک دي ځکه پیغمبر د قوم نمایندی ممثلې دریم دې پیغمبرانو نه خدای عهد اخیستی دی چې رستی پیغمبر راشي نو تاسو به امداد کوئ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين هر پیغمبر نه خدای د آخري پیغمبر د امداد وعده اخیستی ده موسی علیه السلام هغه د نصرت اظهار کړی او خدای پاک د واره پې پنځه نه مقرروي یو خو نبی کریم ته امت ته معلوم شو چې خدای دومره احسان کړی دی که خدای غوښتله نو ډوره به هم کوله بیم د نبی کریم سره د ملاقات بانې جوړې شو ذریعې د یو ځای ملاقات په ځای څو ځله وکړل نهه کرته ملاقاتونه وکړل که د واره وي خو خبره به خلاصه شو څلورمه ده چې د حضور عزت عظمت او جاه څرګند شو چې خدای ده سره دومره احسان کوي چې هر ځل ورځي رټي نه ورته وایي دا پنځه مې درته معاف دا مې درته معاف کړه دا مې درته معاف کړه نو د حضور عظمت او قدر او منزلت د خدای په دربار کې په دې بار بار تلو باندې ښه څرګند شو نور رازونه خدای ته معلوم نو بیا نبی کریم وایي دی گرانوالی پورتا ہے یو کتاب میں کہتا ابراہیم ابن ادهم کو محدثم دے ولیم دے بادشاہ دے علاقے شام کے خخت بس شام پا کلی ورغلے شام کی کلی چی کنه دا کورونه دا باندو یو خاریه د خاریو کې باندې وي خو دا کلو کوټې چې دا بوساړو په شکل جوړي ځکه واوره ورېږي بوساړه باندې چې واوره ورېږي نو په خپله نو کلی ټول د بوساړو په شکل کې دي کلاړی دا باندو کلی یادو نو د دې کلی باندې زه ورغلم ښه جنګ بڼونه دي او خونې دي ابراهیم بن ادهم بادشاہی پریخی دا خپل حکومت دا خدای په لار کې ناشنا خبرې دي دا پلار ادهم نام خسر او ولی الله نو داسې یو ځل قافله راتله د بادشاه دغه موجوده دغه وخت او دې بار فقیر سره عام نیک
او قافله کې جنکې ښځې یوې ښځې پکې مخ را څرګند کړه ښایسته د چې ولیده د واره پې عاشق شو تپوس کوي چې دا څوک ته وي دا خو د بادشاه لور ده هغې کالي یې چولو پروا یې نه لرله مخ یې را څرګند دا کتاب کې دی معرفت الهیه کې نو دا دومره د نر بچیو چې سال له ورغی بادشاه دربار ته ورته وایي صاحب دا لور دې ماله راکړه په نیکه هغه چې ته ته کته چې دا دومره زړورتي یې څنګه وکړه ما نه لور غواړې غریب سړی غریب مولا نو په هغې اثر وکړه وی ښه ډېره ښه ده خو زه به وزیر سره مشوره وکړم ته سهار له راشه یعنې بلکل هغه حیرانه شو چې دا سړی څومره زړور دی دې خو لاړ وزیر یې راوسته چې داسې یو ناشنا سړی راغی او دومره په زړورتیا راته وایي چې لور دې راکړه عربو کې بې تکلفي هم ده نو د ده نه به مې څنګه خلاصه وزیر وایي زه چې سال له راشي که نه نو ماله یې راولېږه چې سال له راغی بادشاه ته وایي صاحب زه راغلم ښه وزیر صاحب سره ما مشوره کړې ده هغه له ورشه چې هغه له ورغی هغه ورته ویل لکه د بادشاه لور غواړې او خو لوی خاندان دی د دې مهر پوره کولی شي وی او وی خود به لالونه پیدا کړه دوه لالونه هغه به راوړي دا به د هغې مهر شي ځکه د بادشاه لور ده د دې مهر وی ښه صاحب وی که مې راوړو بیا به انکار خو نه کوې وی نه هغه څو چې دي غریب ملا سره دوه لالونه کم دي لال دریاب ته او باټې راواش لالونه ده مرغلرې غټې دا په دریابونو کې دریاب تود او اوبه داسې ده کوي دی بل طرف ته اړوي چې دریاب کې به چېرته لال لوځي نو په دې راوځي ده خدای دې دریاب ته حکم وکړ وی لالونه ورغورځوه لالونه راووتل او دریاب بیا رسته شو دته یو پنځه راواغېستل باقي لاړل بیا غایب شو د دوستانو داسې عجیبه معامله دوی اوس په دې نه پوهېږي چې دوه لالونه پیدا کول دا خو ګران کار دی یا دریاب وچول دا دریاب به زه په برخه وچکم وی ډېره ښه سال له ورغې وزیر ته یې پنځه لالونه پیش کړل به وپځې هغه هم حیرانه شو سر خپو ته ګوري چې دا یې د کوم ځای نه راوړ بیا چېرته ورکوله وزیر ورته وایي دا سره سره ما ټوخي کولې د بادشاه لور دپاره خو محل پکار هغه تا سره اوسېدی شي د کاکا خپل کار کوم وی ګوره ما سره دې وعده کړې وه وی نه دا خو مې سره ټوخې کولې لاړ دی چې دې لاړ هغه جینۍ ناجوړه شوه دا سخته ناجوړه شو چې حیران شو دی د جهان حکیمان یې والا راغونډ کړو دا دې پورې ویم چې عاشقانو ته ګران څیزړو ګران ښکاري نه حکیمان یې والا را چې څه علاج یې کوم علاج یې نه ټیک حتی کې چې مړه شوه خو هغه مړه وه چې سکتې مړی یو مړی انسان هغه څوک پې نه پوهېږي مړه شو لوی غم شو اوس د دې خبرو نه عام خلک نو خبره ښه یې کړه دوی د شپې چې دا دې کوم ځای پروت و د ادهم صاحب د سره د شپې مېلمانه راغلي وو هغه هم داسې سپرګان ملنګان شانت صوفیان مېلمانه ورسره دي
دې د شپې قبر لاړ او سر یې پې کېښود او جړلې معشوقې وه دې خبر کې څه کش پش محسوس کړ راغی مېلمنو ته وایي وی دغه دا خبر خو داسې کش بس وی راځئ چې ورشو نو هغې ځان سره سسپارو او دا سامان چې که نه ده کو دا یوې نه بیلچې او چاري او دغه یې راوړه هغې کې یو حکیم هم په دغه ملنګانو کې چې هغه پې لاس کېښود وی هلکه دا خو جمدی ده سخته بیماري پې راغلی وه نه به ځای حرکت دا بیماري هغې به معلومې چې پوزې ته به ګل کېدی که هغې کې حرکت راغی یا سترګو ته به بجلي وکړي چې هغې کې رڼا ښکاري دا مړ نه دی که نسې بند دی نو خبر نه یې راوښکله په مزه او ری وستله دا د هم صاحب ځای ته دارو ماري ورکه بیا په خود شو اوس جینۍ ګوري چې دا زه کوم ځای کې هغې ورته وایي خفه کېږه مه ته مونږ د خبر نه راوښکې خبر یې بیا برابر جوړ کړ چې څوک پې پوه نه شي او د دې عالم د برکت دلته به د نکاح کوو هغې وی ډېره ښه چې زه د جمدی کړی ما واپس یې راوست زما هم دا خاوند نکاح یې وله وتړل هېڅوک ترې نه خبرئ او د افغانیانو خبره تطبیق یې شروع او تبلیغ والا ورته تقاضا وایي دا داسې اصطلاحي ده دا په کور کې ده دا د ملنګۍ په کور کې د ابراهیم ابن ادهم وشو د ابراهیم نو بیا دی لږ لوی شو بیا مکتب کې داخل کړ د پلار به بوته نه دی چاته وایي نه دی څوک خبر دی نه خبر نه څوک خبر دی خبر په خپله ودروي مطلب لاسل وره اوس څه خبر دی چې خبر خالي دی یوه ورځ دغې مکتب ته بادشاه د معاینې په شکل ورغی وړی وړی بادشاه وي یو هلک باندې نظر شو د ابراهیم او ښکلې ورته ښکاره شو دا راولی دا څوک دی ځکه د ده د لور په شانتې و بلکل نو ده ته هغه خپل لور رایاده شو شکل یې د هغې په شان دا ماشوم څوک دی غری وه څېره یې وسته مینه یې ورته وي دې خو زه کور ته بوځم وی دا خو د یو سړي زوی دی هغه ورپسې مازدیګر راځي بیا بوځي وي ښه چې راشي ورته ووایه چې بادشاه بوتلی دی هلته دې راشي هلته ورغی چې ورغی سبق چوټۍ یې واخله چې زه به زوی راولم هغه ورته وایي خو بادشاه بوتلی وي بادشاه زما په زوی ته کوي هغه ښځې ته ښځې حیرانه شوه چې دا خو زما د لور په شان خو دې ماشوم ته دا پته نه لګي چې زما مور څوک دا خو زما د لور په شان ښکلی یې کړه ځان سره یې لږ کړه او جامې مامې وله بدلې کړې دې ورغې بادشاه ته وي زما په زوی څه کوې وی دا زوی دې کوم ځای دې واده کړی دی ده څه غږ نه کړه وی رښتیا رښتیا درته ووایم وی او وی دا د ستا د لور دی هغه حیران شوې زما د لور څنګه دی خو مړه ده وی دغه شان قصه شوې بیا قافله بادشاه خوشحاله ښځه خوشحاله او یو لوی قافله لاړه ټول هغه لور او دغې راغلل او د هغه هم دغه لور و نو هغه بیا یې وصیت وکړي زما نه پس په بادشاه د ابراهیم ابن ادهم وي زما نه سې بیا دی بادشاه شوی نو چې بادشاه شو قیمتي ریخمي جامې او ریخمي بالښتونو کې او قالینو کې به پروت یو ورځ په دویم چت پروت دی د شپې یې راویښ شو اوس یو سړی ویني ګرځي هلکه څوک یې زه په کوټه ما څه کې ما نه وفروک شوی دی دلته ګورم وی دلته وخان د کوټو د پاسه ګرځي لیونې وخان خلک په ځنګلو کې ګوري او ته د کوټې د پاسه ګور
هغه مرته وي ته عجیبه لیونی پروت په ریخمو په دغه کې او خدای ګورې او جنت ګټې جنت د ریخمو په بړستنو کې دی بس سړی غایب شو او د باندې یو اثر وشو بس د شپې هغه بړستن تولی نیو ته څوک خبر کړه او سړی جامې شانې واغوستې او د شپې راووت هېچ چاته غږ نه بال بچ خاندان یې پرېښود یو حال پرې راغی سار ګوري دامن ورپسې ګرځي وزیران ورپسې ګرځي چې بادشاه سلامت شي دی راغلی یو ځای کې بیا یو سړی پې پیښ شوی دی دیو د نهر په غاړه ناست و زړې جامې اغوستې او جامې ګنډلې ځان له نو هغه سړي چې ویې پېژنده خو شکل یې به ویې ژړل هغه سړي وي صاحب دا بادشاهي دې پرېښود او دا دې پرېښود او ځان نه دې ملنګ جوړ کړه دا څه کوې ما پرېږده بیا مرته خبرې وکړې دا ته لیونۍ کو روغ یې دا دې څوک نو ستن ورسره وه ستن یې وغورځوله دې نهر ته وی کبانو زما ستن نه وړی یو څو کبان را څرګند شو هر یو خوله کې د سرو زرو ستن وه وی نه زه خپله ستن غواړم یو کم راغی ما هغه ستن یې ورله ورکړه ده ترې راواخېسته وی دا بادشاهي دې فخر کړه